چې کومې زنانو اولاد نشته الله به ورته اولاد هم ورکړي، چې د چا اولاد شته خو نارینه اولاد یې نشته، نو الله رب العزت په دې عمل په برکت سره اولاد یې نارینه ته نصیب کړي انشاءالله. عمل ډېر آسان دی د الله عزتمندو مسلمانانو ورونو. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره زه ډېر یو اهم او مجرب عمل شیر کوم. هغه د هغې زنانو دپاره چې د هغې اولاد نشته دی یا اولاد خو شته دی خو د هغې نارینه اولاد نشته دی، نو دا عمل خصوصا د هغې دپاره دی. عمل ډېر آسان دی، د الله رب العزت یو مختصر نوم دی او ورسره د قرآن کریم یو مختصر آیت دی. طریقه درته ښیم او عمل هم درته ښیم. په توجه سره په غور سره دغه ویډیو وګورئ او دغه عمل وکئ. انشاءالله الله رب العزت به چې کومې زنانو اولاد نشته الله به ورته اولاد هم ورکړي، چې د چا اولاد شته خو نارینه اولاد یې نشته، نو الله رب العزت به د دې عمل په برکت سره اولاد یې نارینه ته نصیب کړي انشاءالله. عمل ډېر آسان دی، د الله رب العزت یو نوم دی یا مصورو یا مصورو. د ټولو نه لومبی کمې زنانه چې اولاد نشته دی هغه به د دې کثرت سره ذکر شروع کړي د ورځې په ټایمونو کې، ورسره د لمونځ نه پس خصوصا به د دې ذکر کوي چې یا مصورو یا مصورو یا مصورو. ورسره چې د کمې زنانه د عمل صرف د دغې زنانه دپاره دی، که عذر وي ورته نو بیا نور هم کولی شي، که نه عذر نه وي نو بهتره دا ده چې دغه زنانه خپله د عمل وکړي. د کمې زنانه چې اولاد نشته دی هغه به داسې کار وکړي چې 2 ورځې به متواتر به د یو بل ورځې چې کومې 2 ورځې دي متواتر به دا روجې ونیسي، 2 ورځې به مسلسل دا روجې ونیسي او هره ورځ به د روژه ماتي نه مخکې 3 ځل یا 11 مرتبه یا 2 پیرې درود شریف به دا مخکې رسو وي، مینس کې به یا مصورو 21 مرتبه یا 41 مرتبه یا 101 مرتبه دا به ووایي او په دغې وظیفه باندې به ځان ته اوبه هم دم کړي او ورسره به پې ځان له خواږه خوراک اب هم دم کړي، بیا به دغه خوراک هم وخوري، روژه ماته یې په دې وکړي، په دغې اوبو باندې به هم روژه ماته کړي، روژه په دغې اوبو باندې ماتې کوي چې دې دم کړي دي. او که چېرته دې زنانه ته څه عذر وي دی نشي کولی نو بالکل د کور نور خلک دغه عمل کولی شي، په دغې باندې به ورته اوبه دموي، خوراک به دموي او ورکوي به. نیت به صرف پکې دا وي چې الله د دې عمل په برکت سره ماته اولاد راکړي یا که اولاد وي خو نارینه اولاد راکړي. بل خصوصا عمل چې دی د هغې ښځو دپاره د هغې والدینو دپاره چې د هغې نارینه اولاد نشته دی نو هغې دې د دې آیات مبارک ذکر شروع کړي. قرآن کریم کې آیات مبارکه ده چې ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا عمل دی هغې شروع کړي او دا دې ته د رجوع ضرورت نشته دی، دا به د دې به ځان ته معمول جوړ کړي. دا به د ورځې چې څومره ټایمونه دي په ورځو کې به یې ورسره به د لمونځ نه پس هم د دې عمل شروع کړي چې څومره وایي 101 مرتبه یا 300 مرتبه یا 700 مرتبه دا به وایي انشاءالله الله رب العزت په دې برکت سره ورته نارینه اولاد ورکړي. دغه ویډیو خپله مو ګورئ، عمل پې وکئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره او قیمتي ویډیوګانو دپاره زمونږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.